السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولانا عطا الرحمن. نن منګه د نهم کلاس چې کوم نصاب دی د مطالعه قرآن کریم د هغې منګه دو سورتونو تفسیر او وضاحت کړی او دا رنګ د هغې مشقي سوالات هم حل شوي د سوره مریم او سوره طه. سوره انبیا موږ شروع کړی دی. که چېرې تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي نو تاسو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ ویډیو په وخت باندې موصولیږي. اوس موږ سوره انبیا شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. دوی د مشرکانو ځان له خدایان جوړ کړیو د ځمکې نه او دا عقیدې لرله چې دا به موږ بیا را ژوندي کوي. نو بیا خدایان هم جوړ کړي د ځان نه او بیا د ځمکې نه جوړ کړو چې ادنا مرتبې ده، لکه ګټې د ځان نه د هغې نه انساني شکل جوړ کړی دی، د بوت شکل یې جوړ کړی دی او د هغې عبادتونه کوي. ورسره د معدنیات را یو ځای کړي دي او بیا یې دې ته دا طاقت ورکړی دی چې دا مونږه دوباره چې کوم دی را ژوندي کوي، موږ له به دا ساه راکوي. هغوی خو د ځان له د نورو محتاج دي. ام اتخذوا آیا دوی نیولی دی آلهة خدایانو لره من الارض د ځمکې نه هم ینشرون چې دوی به پیدا کوي دوی لره، دا بوتان به رالږي او موږ به بیا را ژوندي کوي. دا د دې عقیده وه د مشرکانو. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که چېرې د الله جل شانه نه ما سوا پر ځمکو او پر اسمانونو کې بل خدای وی، دا ټول نظام به ختم شوی وی. لو کان که چېرې وی فیهما پر دواړو کې اسمان او ځمکه کې آلهة خدایان الا الله ما سوا د الله پاک نه لفسدتا نو دا یقینا دا به درهم برهم وی، دا به خراب وی. فسبحان الله پس پاکی الله را پر دا رب العرش چې رب د عرش دی، عما د هغې سنه د هغه سنه پاکی را یصفون چې دوی بیانوي. دوی د ځان نه بیانوي چې د الله سره نور معبودین شته او نور خدایان ورسره دي. ګوره دا دلیل د الله جل شانه دلته ذکر کړی دی ته دلیل عادي وي، د عام عاداتو مطابق. دا محاله ده دا خبره. دلیل عقلی طرف ته هم اشاره دی چې دا د علم الکلام په کوم کتابونه دي په هغې کې دا په تفصیل ذکر دی. عادت دا دی که چېرې ځمکه او اسمان کې دوه خدایان وي، دواړه به چې کوم دی هغه خود مختاره وي. خدای خو وایي دی ته چا به خود مختاره، نو بیا به دا لازمي وه چې که دوه خدایان وي یا درې خدایان وي، نو هر یو حکم به په ځمکه او اسمان کې چلیدلی، دا به په خپل حکم کې هم خود مختاره وي. او دا ممکن نه ده، ځکه یو به حکم کولی بل به ویل چې دا کار دا ما ته غوره دی، بل به ما ته غوره دی. اختلاف به راتللی، اختلاف به پکې خامخا راتللی. نو چې اختلاف پکې راغی د یو حکم منلی شي نو دا بل خدای نشي کېدلی، او که د بل منلی شي او هغه نه شي منلی نو دا بل هم بیا چې کوم دی خدای نشو، خود مختاره نشو. بعضې دا اعتراض کړی چې دواړه دې مشوره کوي که نه، نو د دې هم
دقه جواب دی چې مشوره شوله، مشورې څخه خبره شوله او په مشورې یو کار کوي، نو دا هم خود مختاره نه شو که نه. الله ته خو د چا سره د مشورې ضرورت نشته دی، دا خو ناقص شوی. د الله جل شانه چې څه کوي د هغه نه هغه باره کې څوک تپوس نه شي کولی چې دا ولې داسې کوي. دا د خدای چې کوم دی قانون دی. دارنګه یو خدای به وایي دا پلانکې وژنم، بل به وایي مې مړ کوه. لو کان فیهما کچرې وې پرې اسمان او ځمکې الهة خدایان الا الله ما سوا د الله پاک نه لفسدتا نو دا فاسد وې. فسبحان الله پاکی د الله لپاره رب العرش چې رب د عرش دی، عما د هغه څه نه پاکی ده یصفون چې دوی کم بیانوي. د الله سره کوم شریک جوړی د هغې نه الله جل شانه ته پاکي ده. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. لا یسألو د الله نه څوک تپوس نشي کولی عما په باره د هغه کې یفعلو چې الله یې کوي. الله جل شانه چې کوم کار کوي هغه نه څوک تپوس نشي کولی. وهم یسألون او دوی نه خو تپوس به کولی کېږي. الله جل شانه دومره لوی ذات دی چې هغه سره شریک څوک نشته دی چې هغه نه څوک تپوس وکړي. او دارنګې چې کوم دوی ورته خدایان وایي نو هغه خو الله جل شانه ته محتاج دی، الله به تپوس کوي. تاریخ خلکو ته ویلي چې زما بندګي وکړي نه، لکه عیسی علیه السلام د یسوع خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ باندې تپوس وکړي د عیسی علیه السلام نه چې تاریخ خلکو ته ویلي چې زما بندګي کوئ یا پاکي ده تا راپاره، ما ته څه پته وه. ام اتخذوا من دونه آلهة ام اتخذوا من دونه آیا دوی نیولې ما سوا د الله پاک نه آلهة خدایان. د الله جل شانه نه ما سوا دوی نور خدایان نیولي بندګۍ باندې او عبادتونه یې کوي. قل ورته پیغمبر علیه السلام هاتو برهانکم راوړئ خپل دلیل. هذا ذکر من معیا دا قرآن دا نصیحت ته هغه چا لپاره چې موږ سره دی، چې کوم مخلوق دغه زمانه کې موجود دی. دا قرآن در هغې لپاره هم نصیحت دی. هذا ذکر من معیا دا نصیحت تیرا قرآن چې څوک موږ سره دی د هغې لپاره هم نصیحت دی. و ذکر من قبلی او نصیحت ته هغه چا لپاره چې هغه زموږ نه وړاندې تیر شوي دي. د وړاندینو خلکو لپاره څنګه نصیحت شو، تورات او انجیل او زبور د هغې لپاره داسې نصیحت شو چې ګوره چې کوم مخکنو امتونو کوم کارونه کړي دي د هغې سره کوم واقعات پېښ شوي هغه قرآن کې ذکر دي. د هغې لپاره هم نصیحت شو په طور د استدلال یې موږ نیسو چې ګوره مخکنو قومونو شرک او کفر کوو نو الله جل شانه ورسره څه وکړل، الله په خپل عذاب سره هغې پې مسلط که عذاب او هغې هلاک کړل. او چې کوم تحریف شده دی تورات زبور انجیل وغیره کې کوم تحریفات دوی کړي دي نو قرآن سره د هغې تحریف دا واضحه شي چې ګوره دا غلط کړي، دی پکې غلط کړي، دا تحریفونه غلط کړي دي. بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکې اکثر په دې کې دوی نه پوهېږي په حق باندې. فهم معرضون پس دوی اعراض کوونکي دي. دی د دې نه اعراض کوونکي دي، مخ اړوونکي، نصیحت ترې نه اخلي او دقه شان چې کوم دی هغه اعراض کوي د ضد او د عناد د وجې نه. دی ښه پوهه دي په دې خبره باندې چې دا قرآن دا حق دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه
موږ نه لېږلی وړاندې ستانه یو رسول الا نوحي الیه مګر موږ دوی ته وحی کړې ده. د څه وحی ورته کړې ده؟ انه چې یقینا لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زیما. الله جل شانه ورته دا وحی کړې ده نور پیغمبرانو ته چې ګورې د عبادت مستحق د عبادت لایق صرف زیما. فاعبدون پس تاسو زما عبادت وکئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وای دا مشرکان چې الله نیولې اولاد لرا د الله پاک اولاد لکه عیسیانو به حضرت عیسی علیه السلام د الله جل شانه زوی به ورته ویل او دارنګې یهودو به حضرت عزیر علیه السلام تر الله زوی ویل نعوذ بالله او مشرکانو به هغه د الله پاک چې کومې فرشتې دي نو الله لوریانې به ورته ویلې. نو الله پاک وفرمیل چې هغه سبحانه الله پاک د شریک نه پاک دی. بل عباد مکرمون بلکې دا بندگان د الله دی د الله مخلوق دی. مکرمون عزتمن دا خو د الله عزتمن مخلوق دی. تاسو ورته سره معبودین وای الله پاک عبارت خدا شپه ورځ په خپله باندې کوي چې دا الله سره په خدای کې شریک نو به د الله بندگی کوله نه کوله. بیا لا یسبقونه بالقول دوی نه وړاندې کېږي په وینا باندې وهم بامره دی د الله د حکم نه او د الله د اډر نه دی وړاندې کېږي نه. وهم بامره او دوی د الله په حکم باندې یعملون عمل کوي. یعلم الله پوهیږي ما بین ایدیهم په هغه څه باندې چې کوم وړاندې دوی نه دی وما خلفهم چې کوم وروسته را روان دی. وړاندې امورو باندې هم الله علم دا کامل دی او د دې نه چې کوم وروسته امور را روان دي د الله علم په هغې هم کامل دی. یعلم الله پوهیږي ما بین ایدیهم په هغه څه باندې چې وړاندې تیر شوي دي وما خلفهم چې کوم وروسته دي. ولا یشفعون او دوی به سپارش نه کوي الا لمن ارتضی مگر هغه چا لپاره چې د هغه الله راضي. الله چې راضي چې د لپاره شفاعت وکړو بیا د الله په اذن او په اجازت په شفاعت کوي. دا فرشتې هم دانګرې دا نور هم دی د الله پاک د اجازت نه بغیر هغه رب د سترګې نافرماني نه کوي. وهم من خشیته او دوی د الله د یرې نه مشفقون یریدونکي دي. ومن یقل منهم انی اله من دونه او څوک چې وایي ومن یقل منهم او څوک چې وایي د دوی نه انی اله من دونه چې زه معبود ما ما سوا د الله نه فذلک نجزیه جهنم دې ته موږ بدله ورکوو د جهنم دی به جهنم ته موږ ګزارو. کذلک نجزی الظالمین هم دارنګ موږ بدله ورکوو ظالمانو ته. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. دا الله قدرت دا کامل له. اولم یر الذین آیا نګوري ها خلق کفرو چې کافران دي ان السماوات والارض چې یقینا اسمانونه او ځمکې کانتا رتقا دا بندو ففتقناهما پس منګه کولاو کړه دوی لره. اسمانونو او ځمکو ته ګوري نه چې دا مخکې د دې نه د دې د انسانانو د پیدایش نه وړاندې دا بندو. اوس څنګه بندو؟ دا دې کې د کروندې حیثیت نو اسمان نه باران نه ورېدو د ځمکې پیداوار نه کو دا بندو. چې کوم ځای باندې باران نه کېږي او ځمکه هغه پیداوار نه کوي نو دې ته د دې اطلاق یې وکړو چې دا بندو رتقا دا یو بل سره پیوستو یو بل سره جوختو. ففتقناهما دا موږ کولاو کړه په خپل قدرت سره
اسمان نه باران ورول شروع کړل او ځمکې نه زرغونه شروع کړله، بلکې د دې اوبو نه دا هر یو څیز الله ژوندی پیدا کړی. وجعلنا من الماء کل شیء حی، من ګرځولې د اوبو نه هر یو څیز ژوندی. او دقه معنا دا مفسرونو کړې ده چې کوم ما وکړله چې دا بند و، اسمان نه باران نه ورېده او ځمکې زرغونه نه کوله. حافظ ابن کثیر رحم الله خپل تفسیر کې لیکي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه له یو سړی راغی او د دې آیات متعلق یې تپوس وکړو چې تاسو نه ګورئ ځمکې ته، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، د دې څه مطلب دی؟ نو هغه ویل لاړ شه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دې باره کې تپوس وکړه، هغه ډېر پوه دی، چې کومه جواب درته هغه وکړو نو بیا ماله راشه او هغه جواب ما ته هم ووایه. نو هغه لاړو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دې باره کې تپوس وکړو، نو هغه ورته جواب ورکړو اسمان بند و، باران ترې نه ورېده، ځمکه بنده وه، نباتات او بوټي وغیره زرغونې نه کوله، غنم جوار یې نه زرغونول ګني. نو بیا چې کله دا انسانان پې آباد کړل نو باران هم شروع شو، ځمکې زرغونه هم شروع کړله. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته لاړ او دا خبره ورته دا شان وکړه. ما ته پته ولګېده چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا د تفسیر ماهر دی، د قرآن ماهر دی. د دې نه وړاندې خو زما دا خیال و چې عبدالله ابن عباس صاحب د الله جل شانو په دې کتاب باندې ډېر زړور دی، واقع ده چې هغه سره علم شته دی، چې هغه ته الله پاک علم او پوهه ورکړې ده، نو دې وجې نه دا تفسیر تا ته ټیک وکړو. وجعلنا من الماء کل شیء حی، من ګرځولې د اوبو نه هر یو څیز ژوندی. الله پاک د اوبو نه هر یو څیز ژوندی ګرځولی دی، یعنې چې کوم جاندار دی د هغه پیدایش کې د اوبو هغه دخل ضرور دی، چې هر یو ذی روح دی، انسانان حیوانات نه بلکې جمادات کې چې کوم روح دی او کوم حیات دی محققینو په نسبت باندې هغې کې د اوبو دخل دی، اوبه پکې چې کوم دی هغه کار لري. او دارنګې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، ما نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو، زه چې وایي نبی علیه السلام ته مې عرض وکړو چې زه ستاسو ووینم نو دا زړه مې ډېر خوشحاله شي او دا سترګې مې یخې شي. نو بیا مې د مخلوقاتو باره کې تپوس وکړ نبی علیه السلام نه چې دا الله پاک څنګه پیدا کړي وي. نبی علیه السلام وفرمیل دا الله پاک د اوبو نه پیدا کړي دي. چې چا وایي نیک عمل وکړو، بیا ابو هریره رضی الله عنه تپوس وکړو چې ما ته داسې یو عمل وښایه چې په هغې زه عمل وکړم او ایسته جنت ته لاړ شم. نو نبی علیه السلام راته وفرمیل افشو السلام و اطعموا الطعام، سلام عام که خلکو باندې سلام اچوه، او دارنګې خلکو ته طعام روټۍ ورکوه، وصل الارحام رشته داري خلکو رشته داري پاله، او دارنګې د شپې لمونځ کوه چې خلک ویده وي نو جنت ته په سلامتیا داخل شي. نو الله پاک دا هر یو څیز د اوبو نه پیدا کړی دی. افلا یؤمنون، آیا دوی ایمان نه راوړي؟ وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم، الله ګرځولي دي په ځمکه باندې مضبوط غرونه، ان تمید بهم چې دوی نه خوځي دا غرونه په دوی باندې. وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، الله ګرځولي دي باندې الله ګرځولي په دې ځمکه باندې فجاجا سبلا کولاو لارې، فج هغه تنګې لارې ته ویلی شي او سبل غټې لارې ته ویلی شي. من کل فج عمیق سورې حج کې راځي. نو الله څومره احسانات کړي دي چې مثال په طور پر ځمکه کې هغه لارې نه وي، دا روډونه وغیره نه و، چا پرېښودل نه، نو بیا چېرته تللی شو؟ بیا را ژوند ګران و تېرول چې لار نه وي، نو په کوم طرف به ځې
کور انسان جوړوي او لارې نه نو هغه کور بالکل چې کوم څه قیمت نه لري. وجعلنا فيها فجاجا سبلا الله ګرځولي پرې کوله او لارې لعلهم يهتدون دې لپاره چې دوی منزل مقصود ته رسیږي تاکہ او راسته پای چې منزل ته رسیږي په هدایت باندې شي صحیح لار ته ورسیږي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا او من ګرځولی دی اسمان چت محفوظ. وهم عن آیاتها او دا مشرکان د دې آیاتونو د دې نشاناتونه معرضون اعراض کوي. الله پاک د ځمکه باندې دا غرونه کېښودل چې دې سره دا خوځېږي نه. وهو الذي خلق الليل الله ذات چې شپې پیدا کړې والنهار او ورځې پیدا کړې ده. والشمس الله نور پیدا کړې والقمر او سپوږمۍ پیدا کړې ده. کل فی فلک یسبحون هر یو خپل مدار کې لامبو وخي تیر رہے خپل مدار کې په خپل لار روان دي خپل دایره کې روان دي. دا اسمان او ځمکه نور او سپوږمۍ کې خپل مدار نه اخوا دی خوا شو نظام بدر هم برهم. او بل تحقیقات د فلاسفه او دارې چې دا د اسمانونو را نور او سپوږمۍ دا ډېر ښکته دي هسې موږ ورته وایي چې دا نور دې ځای کې دی او دارنګې سپوږمۍ په دې اسمان کې دی دا په فضا کې دي دا ډېر ښکته دي. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد د مشرکانو به ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته صبر کوئ او دی به مړ کېږي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا خو سره خوشحالۍ خبره نه ده ولې څوک پاتې شوي دي په دنیا مخ د ځمکه باندې ولې چې دی نبي علیه السلام مري ولې ګینې دوی به ژوندي پاتې شي دوی په دې ځمکه همیشه یې څه دوی به مري که نه نو دا خوشحالۍ خبره خو نه شوله. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد موږ نه دی ګرځولی یو انسان د پاره مخکې ستانه همیشګیري په دنیا باندې چې ګینې دی به همیشه یي. افئن مت که چېرې ته مړ شې نبي علیه السلام فهم الخالدون دوی به همیشه پاتې کېږي څه نه نشته دی دوی به دا به چې کوم دی هغه یقین به لره چې بس اوس به انتظار کوي نبي علیه السلام به مخ د ځمکې لرې شي بس خبره به ختمه شي. کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس دا به سکي مرګ لره ذایقه د مرګ به سکي. ونبلوکم بالشر والخیر فتنة منګه تاسو امتحانلو په شر او په خیر باندې د پاره دا امتحان منګه تاسو نه امتحانات لرو هر یو انسان به مري. مخکې آیات کې راځي نتربص بریب المنون نبی علیہ السلام باندې به مرګ انتظار کوو نو ګوره نبی علیہ السلام خو به مري وفات کېږي به تاسو وفات کېږئ مقصد تاسو حاصل نشو بلکې هر یو نفس دره به چې کوم دی الله جل شانه ذایقه د مرګ ورکوي دا به ذایقه د مرګ سکي نو هر یو نفس دا به ذایقه سکي او لا تکلیف به محسوسوي د مرګ ده. موږ ستاسو امتحان په شر او په خیر باندې دواړو کې هغه شر چې خلاف طبع یو کاري د شر وي لکه انسان بیمار شو تکلیف او غم پې راغی فقر و فاقه پې راغله او خیر دا دی چې د انسان د طبیعت برابري لکه دی ټیک ټاک دی صحتمند دی خوشحالي پې راغله مالداري پې راغله اسباب د ژوند یې ښه دا دواړه ذریعه د امتحان دی په دواړو کې به صبر کې مصیبت باندې هم صبر کې او دارنګه ورسره په تکلیف باندې به او په خوشحالۍ به هم صبر کې. عمر فاروق رضی الله عنه فرمای بولینا بالضراء فصبرنا زمونږ امتحان په تکلیفونو باندې وشو بیماری را باندې راله تکلیفونه را باندې رالل نو موږ خو صبر وکړو. وبولینا بالسراء فلم نصبر موږ باندې په خوشحالو باندې امتحان الله وکړو موږ صبر ونه کړو چې کله مال او دولت موږ سره ډېر شو نو هغه موږ نه بیا خدای یېرو لکه دا عام تجربه او مشاهده ده چې کله الله پاک انسان ته مال او دولت ډېر ورکړي نو بیا دا الله جل شانو ته بیا یېري
الله ته یېري بیا خوشحالي پرې راغله دنه الله یېري چې کله غم راشي بیا ورته الله ور یاد شي نو موږ باندې د تکلیفونو هغه امتحان وشو نو موږ صبر وکړو چې د خوشحالو امتحان را باندې وشو نو بیا رانه صبر ونه شو ونبلوکم بالشر والخیر او موږ امتحان لو ستاسو په شر او په خیر باندې شر چې خلاف طبیعت وي خیر چې د مزاج موافق وي فتنتن دا لپاره د امتحان و الینا ترجعون او تاسو موږ ته واپس راځئ و اذا راک الذین کفروا یتخذونک الا هزوا کله چې تا در ووینې نبی علیه الصلاة والسلام کافران دې وویني یتخذونک دوی نه نیسي تا لره الا هزوا مګر په ټوکو باندې دوی چې کله هم نبی علیه الصلاة والسلام ولیده نو دوی به نبی علیه السلام پسې ټوکې کولې سبیل هذا الذي يذكر الهتكم آیا دا هغه کس دی چې دا ستاسو خدایان یادوي یعنې زموږ دا بوتان دی په بدو باندې یادوي او دی ورپسې استهزا او ټوکې کوي وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دا مشرکان په یاد د الله پاک باندې دی انکار کوي دی دغې ته ګوري نه راته ښکاري چې په خپله باندې هغه الله جل شانه نه اعراض کوي د الله پاک قانون نه مني د الله کتاب نه مني د الله احکامات نه مني او نبی علیه الصلاة والسلام یې مني نو هغه پسې بیا ټوکې کولې خلق الانسان من عجل انسان پیدا شوی په جلتۍ باندې دا انسان جلتي خوښوي عجلت پسند دی یو څیز حقیقت ورته معلوم نه او دی چې کوم دی مخکې د هغې طلب کوي او دا فی نفسه مضمون دی وکان الانسان عجوله بل آیت کې راځي انسان جلباز دی موسی علیه السلام د خپل بني اسرائیل نه مخکې لاړه موسی ته ولې راغلې وعجلت الیک ربي لترضى ما ځکه جلتي وکړه چې ته رمانه خوشحاله شي الله ورله زورنه په هغې ورکړه دا انسان عجلت پسند دی جلتي کوي خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی انسان په جلباز سأریکم آیاتی فلا تستعجلون زه چې زه به تاسو ته وښیم خپل آیاتونه دا معجزات د نبی علیه السلام به زه تاسو ته وښیم د نبی علیه السلام حقانیت به درته وښیم په معجزاتو سره لکه غزوه بدر کې څومره نشانات واضحه شوي کمزوري او صحابه کرام بې اسلحې بې سر و ساز و سامان الله ورته چې کوم دی فتح ورکړله سأریکم آیاتي زه به تاسو ته وښیم خپل آیاتونه فلا تستعجلون تاسو جلتي مه کوئ ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین دوی به وایي کله به دا وعده چې کله تاسو رښتونې دلته هم جلتي وکړله چې اوس موږ ته بس د مخ سره زموږ فیصله وشي دوی دا جلتي وکړله الله جل شانو فرمایي چې صبر کوئ صبر کوئ الله ورته خپل نشانات ښیي لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار که چېرې پوه شو هغه خلک کفرو چې کافران حین لا یکفون عن وجوههم النار چې دوی به خپل مخونه اور نشي لرې کولی د قیامت په ورځ باندې ولا عن ظهورهم او نه د خپلو شاګانو نه ولا هم ینصرون نه به دوی سره مدد کولی شي بیا به دا کفر نه کولی کاش چې دا کافران په دې پوهېدلی بل تأتیهم بغتة بلکې راځي به دوی تر قیامت ناڅاپه فتبهتهم پس دوی به حیران او پریشان شي فلا یستطیعون ردها دوی به طاقت نه لري د هغې د واپس کولو ولا هم ینظرون به دوی ته مهلت ورکولی شي دا قیامت ورته سمدست راځي دی بیا دوی سره مدد نه کېږي دوی ته به پته نه لګېږي او دا به ځان لرې کولی هم نشي ځکه مخکې ورپسې ټوکې کړي دي او د الله عذاب ورته راغی یا خو دا دی چې دا انسان مړ شو په قبر کې به د باندې د عذاب شروع شو چې کوم مشرک او کافر دی الله یې نه منو د الله رسول یې نه منو د هغې احکاماتو باندې عمل نه دی کړی اوس نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلي ورکوي الله پاک چې ګوره داسې نه ده
چې صرف تاسو دوی دا ټوکې کوي او خنداګانې در پسې کوي، بلکې مخکنو پیغمبرانو پسې خلکو ټوکې او خنداګانې کړې وي. ولقد استهزئ برسل من قبلک، په تحقیق سره استهزا شوې وه، ټوکې کړې شوې وې پیغمبرانو سره وړاندې ستا نه. فحاق بالذین سخروا منهم، پس نازل شو هغه وبال هغه خلکو باندې چې دوی به ټوکې کولې. فحاق نازل شو بالذین ها خلکو باندې سخروا منهم چې هغې ټوکې کولې وبال او عذاب نازل شو. ما کانوا به یستهزئون، هغه وجې نه چې کوم دوی استهزا کوله. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، چې کوم دوی ټوکې کوونکي هغه ټوکو وبال په دوی باندې الله جل شانه نازل کو. الله